بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصې سبق نمبر 254 دی او الدرس الثامن والستون اتشپیتم نمبر درس دی 68 نمبر او د اسرې په باره کې خبره شروع ده. الاسرة خاندان ته وایي. نن به انشاءالله مونږ د اسرې په باره کې د استفهامیه جملې دي، سوالیه جملې دي، د هغې به مونږ جوابونه ورکو. تپوس کوي مونږ نه دا باس چې دی دا ټول د خاندان چې دی دا ټول د یو خالد نه تاویږي دا یو خالد هلک پکې دی. نو د ده د نیکه باره کې تپوس کوي یا د ده د نیا باره کې تپوس کوي، د ده د ترونو باره کې، د ده د خویندو باره کې، رونو باره کې، د ده د مور پلار په باره کې. نو دغه باره کې تپوسونه ترې کوي، دی خو هغه جواب ورکوي. من هو خالد، وایي خالد څوک دی؟ من هو خالد، خالد څوک دی؟ خالد ولد صالح، خالد یو نیک هلک دی. ولد هلک ته وایي، صالح نیک ته وایي. خالد ولد صالح یو نیک هلک دی، یو نیک هلک دی. اوس وایي کم اخن، اخ رور ته وایي، رور ته. کم اخن څو ورونه دي؟ له د هغه. کم اخن له د هغه څو ورونه دي؟ نو جواب ورکوي له اخن واحد، د هغه یو ورور دی. له اخن واحد د هغه یو ورور دی. بیا تپوس کوي څو خویندې دي؟ کم اختن څو خویندې دي؟ له د هغه. کم اختن له د هغه څو خویندې دي؟ نو جواب ورکوي له اخت واحده، د هغه یوه خور ده. له اخت واحده د هغه یوه خور ده. اوس د پلار باره کې تپوس کوي ما اسم والده، ما اسمو دی، خو بیا کله کله د حمزه د حرکت ختمیږي، نو دا به مونږ وایو لیکل کېږي د الف سره، خو وایو به د الف به ورسره نه وایو، مونږ به وایو مسمو والده. مسمو څه نوم دی؟ والده د هغه د پلار، والده د هغه د پلار. اسم والده د هغه د پلار نوم حامد، حامد دی. د هغه د پلار نوم حامد نوم دی، د هغه د پلار حامد نوم دی. اوس تپوس کوي وایي ما اسم والدته د هغه د مور څه نوم دی؟ نو جواب ورکوي اسم والدته د هغه د مور نوم زینب دی. اوس تپوس کوي کم عمن، عم په عربی کې تره ته وایي، تره ته د پلار رور ته عم وایي. نو کم عمن څو ترونه دي؟ له د هغه. جواب ورکوي له ثلاثة اعمام. عم یو تره ته وایي، اعمام بیا د هغې جمع ده ترونه. له ثلاثة د هغه درې اعمام ترونه دي. بیا تپوس کوي وایي کم عمتن له، کم عمتن، عمه چې دی دا د پلار خور ته وایي، ترور مور ته مونږ وایو، د پلار خور ته عمه په عربی کې وایي. نو اوس تپوس کوي کم عمن، کم عمتن څو تروریانې دي؟ له د هغه د پلار یې څو خویندې دي؟ نو جواب ورکوي له عمتان، له عمتان د هغه دوه تروریانې دي، د پلار دوه خویندې دي. اوس ته تپوس کوي وایي کم خالن، خال په عربی کې ماما ته وایي. کم خالن څو ماماګان دي؟ له د هغه. نو جواب ورکوي له خالانې د هغه دوه ماماګان دي. له خالان، خال یو ماما ته وایي، خالان دوه ته وایي، اخوال ډېرو ته وایي. اوس بیا تپوس کوي وایي کم خالتن له، خاله چې دی که نه عمه د پلار خور ته وایي، خاله د مور خور ته وایي. نو مونږ پښتانه د پلار خور تم ترور وایو او د مور خور تم ترور وایو، خو اوس نن سبا اکثر خلک د مور خور ته خاله وایي، خاله. نو کم خالتن څو تروریانې دي؟ له د هغه د مور یې څو خویندې دي؟ نو جواب وکړي له اربع خالات، له اربع خالات د هغه څلور خویندې تروریانې دي. اوس ته تپوس کوي مسمو جده د هغه د نیکه څه نوم دی؟ نو اسم جده سعید د هغه د نیکه سعید نوم دی. مسمو جدته د هغه د نیا څه نوم دی؟ نو جواب وکړي اسم جدته د هغه د نیا نوم سعیده دی. اوس تا نه تپوس کوي، اوس دا سوالونه څه چې دي دا زما اوس تا نه تپوس کوي. اوس زه تا نه تپوس کوم کم اخن، اخ رور ته وایي، کم اخن لکه ستاسو ورونه دي؟ ستاسو ورونه دي. نو تاسو څوک هم چې زما دا درس ګورئ هغه خپل ورونه په ذهن کې راولئ. نو دلته کې بیا ما جواب ورکړی له ثلاثة اخوة. اخوه د اخ جمع، اخ چې دی که نه اخون دا یو ورور ته وایي، د دې جمع راځي اخوتن. اخوه د دې بیا جمع راځي. کم اخل لکه ستاسو ورونه دي؟ نو لی ثلاثة اخوة. بیا تپوس کوي کم عم تره ته وایي، کم عمن لکه ستاسو ترونه دي؟ نو ته د هر یو کس خپل ذهن مطابق. نو بیا وایي لی عمان زما دوه ترونه دي. اوس بیا تپوس کوي کم خالا لکه،
ستاسو ماماګان دي. نو لی ثلاثه اخوال زما څلور ماماګان دي، درې ماماګان دي، لی ثلاثه اخوال زما درې ماماګان دي. نو امید ده تاسو په دې درس باندې پوه شوي. د دې ځان سره سکرین شاټ واخلئ او بیا ځان سره په کاپو کې ولیکئ او واپس انشاءالله دوباره یې واورئ، نو دا سبق به تاسو ته ډېر ښه یاد شي. او راتلونکي درس په اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.